او د الله محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک هم دغه ارشاد فرمایلی دی چې کن عالما، اول خو علم وکړه، عالم شه، او کو عالم نه یې نو بیا متعلم شه، او که دا هم نه یې نو او خادما، د دې دواړو طبقو خادم شه، محب شه، او څلورم په یو روایت کې او سامعا لفظ راځي د دې اورېدونکی شه، د دې نه واوره، د علم خبرې ته واوره، او پنځم جوړ نه شي دې سره حسد بغض ونه کې، دشمني ورسره ونه کې، مخالف نه شي. اوس په داسې پروګرام کې شرکت د الله محبوب ثواب د هغې څه بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وای حضور مجلس العلم خیر من الف رکعت، د یو علم مجلس ته شرکت، دا د علم مجلس ته علما دي، پکې قرآن او احادیث مبارکه مسائل بیانېږي، د عالمانو او د طالبانو پروګرام دی د حضور. نو په دې کې چې یو مؤمن مسلمان شرکت وکړي، د الله محبوب فرمایي د 1000 رکعاتو نفلو نه ورته زیات ثواب خدای ورکوي. خو 1000 رکعاته نفل به په څومره وخت کې کېږي؟ او بیا یوازې دام نه، وعیادة الف مریض، چې یو سړی د علم په مجلس کې شرکت 1000 رکعاتو نفلو نه، د 1000 مریضانو د تپوس نه، او د 1000 جنازو د حاضرېدو نه زیات ثواب رب العالمین ورکوي. دا مدرسې د دین مراکز دي. د دین اسلام بقا خدای پاک په دوو خبرو باندې دی وسیله جوړه کړې ده. یو د قرآن د معنا، د احادیث مبارکه او معنوي اعتبار باندې علما کرام، او د دې د الفاظو په اعتبار سره حفاظ کرام حافظان، دا دوانه خدای پاک یو لوی وسیله. نور خو اسلام د خدای عالمین اغلی خادم بابا رحمت الله علیه مبارک آخري پروګرامو په ترناپارم پېښور کې، او هغوی مبارکانو د آخري خبره په هغې سټیج باندې کوله، وی الله د دې اسلام په وجه باندې موږ ته عزت راکړی. زموږ په وجه اسلام ټینګ نه دی، موږ د اسلام په وجه عزتمن یو. نور دا خو د الله دین دی، خو د اسلام سره زمونږ تعلق دی، نو خدای موږ له عزت په هغې وجه باندې راکړی دی.